دنیا په ساينس او په ټکنالوژي او په علم کې په مخ روانه ده. د موږ د جنوبي وزیرستان تحصیل توی خوله دا په سابقه پاټه کې تر ټولو پسمانده تریمه علاقه ده، خاص کر په ایجوکیشن د تعلیم په میدان کې ډیره پسمانده ده. موږ دا تعلیم یافته خلکو سره ټول کړ، موږ دا محسوسه کړه چې د علم نه بغیر ترقي نشي راتللی. امن په علم سره راځي. دا فرسوده رسومات او بیکاره رواجونه څه کوم کېږي دا په جهالت سره کېږي، په علم سره به دا ختمیږي. موږ کوشش کوو د ډوې د پلیټ فارمه څه د موږ خپل قوم بچیانو ته او جنکو ته علم ورسوو او هغه پلرونه او مندې پروموټ کو، هغو ته دا احساس ورکو چې راځئ په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړو او علم څه کوم ده دا ډېره لویه برخه ده، دا د الله رحمت ده، د الله برکت ده او د وطن او د یو قوم د ترقي معیار ده. زه خو همیشه دا یوه خبره کوم چې د قبایل چې زنانه دي د یغې جرات د یغې قابلیت په سړیونو نه ډېر زیات دی، خو میش توجه دې طرف ته ځکه نه ورکوي چې میش په خیال دا دو چې کیدای شي د تعلیم صرف د نکاري د پوره دی، حالانکه دا نه دو. تعلیم د زنانه پوره ځکه ضروری دی چې د سره د بچونو تربیت وي او د تربیت پوره بنیادی شی اول د کور نه شروع کیږي. میش که دا غوړي چې د مو مسجد وزیر او قبایل چې څوره دي په دا شی دا یو پازیټیو انقلاب روشي، دیغه د تخریب کاری نه د تشدد نه وبزي، نو یک ایوال یار دو د تعلیم دو او تعلیم ولې رودريمي چې د کور زنانه تعلیم یافته شي. چې میشتو ستا پاور څومره کوي آیا چې دوی ډېر پوهېږي نه they cannot formulate the system. زه نن الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم خپل کوم مشرانو نه، خپل علاقې ول خلکو نه چې دوی په ډېر ګڼ شمېر چې راغلو او زموږ پروګرام یې راکښلی کړو، موږ تعلیمي سیمینار یې راکښلی کړو. الحمدلله موږ سره ایم این اے صاحب چې ایم پی ایس صاحب ډېر زیات کوآپریټ وکړو په دغه لیول باندې. نو موږ دا وایو چې موږ خپل علاقې بچیان هغه چې دي کوم چې ملکان چې دي مشران چې دي هغو نه موږ دا اپیل ده چې دوی خپلو بچیانو باندې خپلو بچیو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په لار باندې مخامخ